سره دی دې وخت کې په ضلع کې د سپورټس فنډ کې خرد بر شوی تقریبا 90 लाख روپۍ دی پای کې ابر یوت اسمبلی ول امید احتجاج کړي موږ د جلال خان دا ته پوس کو چې تم پرې کې منبري دی کې څومره حقیقت دی کې خلک ډیر د نائب ناظم او د کاشف مخلي دی کې څومره حقیقت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملک جلال خان ډسټریکټ نوشهره یوت ممبر خبره صدا چې د مې د میاشتې نه موږ روان یو او دا خبره موږ ډسټریکټ ناظم صاحب ته کوو د کونسل کې موږ دا اوچته کړې ده دا خبره او دا مهنت چې کوم دی رستونه څونه میاشتو نه موږ لګیو دا خبره موږ کوو چې بای د 1 کروڑ روپۍ فنډ وته دی د سپورټس په مت کې نو موږ وایو چې دا اکاونټ 4 نه 1 کروڑ روپۍ څه د پاره وته ولی وته آیا هغه قانون مطابق استعمال شوی دی او که نه دی استعمال شوی. یو خبره دویمه خبره دا ده زموږ دا تحفظاتو چې بای دا پی سی 1 مطابق چې کوم دی څومره دی وی چې دا موږ یونین کونسل پر سطح باندې موږ دا ټورنمنټ ارینج کړی دي یا مطلب نو موږ وته دا وایو چې بای ټیک شو تاسو ارینج کړی دي خو 47 یونین کونسل دي ډسټریکټ نوشهره کې هغه کې تقریبا 11 یونین کونسل کا 12 یونین کونسل کې شوی دي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ دا غیر اس ریپورت نشته نه ریپورت شته نه تاسو ته نه پوښتنه شته دا ایا موږ چې د ډسټریکټ حکومت نه مطالبه نه کوو به موږ چانه کوو دا د دې په مت موږ راوتیو د دې خبره موږ ته پوښ کړې دا خبره چې کوم دی د دې کریډټ لومبنې زه خپل ډسټریکټ اپوزیشن لیډر ملک جمعه خان صاحب ته ورکوم او هغې نه پس چې کوم دی دا زه خپله موږ دا خبره ډېر زیات اوچته کا او موږ وایي دا خبره چې کوم دی زه موږ دا میډیا ته الکترونیک میډیا ته او پرنټ میډیا ته او دغه شانې چې کوم دی موږ په سوشل میډیا باندې چلولې ده چې ځوانانو ستاسو حق والي شوی دی په حق باندې مو ډاکه والي شوی ده خپل د حق تپوسو کې شکر الحمدلله هغه ورځ کې پی وای ای والے هم ځوانان راوتي چې هغې زه ډېر زیات اپریشیټ کوم ولې چې ما هغې کې دومره شعور پیدا کړ په هر ځوان کې چې هغې نن سبا هر په ژبه باندې که مشر دی که کشر دی که ځوان دی که کرکټ والا کې که کرکټ والا څوک نم دی که هر ایونټ سره تعلق ساتي هغه نن دا تپوس ضرور کوي د ډسټریکټ ناظم صاحب نه او نائب ناظم صاحب نه چې زموږ د فنډ 1 کروڑ روپۍ څه شوې. دی وخت کې کاشف د یوت د دې چیرمن هم د کاشف فیض چیرمن هم خو زما د سخت په څه باندې نشته خو کاشف هم دا خبره کوي چې بای دې سره زما قانونا استور یا مطلب تعلق نشته نو دا هم غلطه ده که کاشف دا خبره کوي چې زه د قانون په زمره کې نه راځم نو ته هم راځې هغه دا خبره هم کوي چې چیرمن چې کوم دی نائب ناظم اعلی اشفاق خان دی او بالکل چیرمن خو اشفاق صاحب دی نائب ناظم خو منیټرینګ چیرمن خو کاشف خو کاشف ته زه دا وایم چې بای ستا یو جوریسډکشن کې یو کار نه راځي قانون په دایره کې ستا یو کار نه راځي ته هلته نه دستخط څنګه کې ولې چې دستخط خو کاشف هم کړی دی چې آیا دلته کې ټورنمنټ شوی دی دلته کې دونه پیسې ولګېدي پیسې به چې کله راوتې د هغې منظوري به هم کاشف هغې باندې دستخط یې باقاعده کړي دي. دې کې څومره حقیقت دی چې دوی انکوایري وکړه او دوی ویل چې دې کې سپورټس سټار شامل ده دا ډېر ښه سوال مو وکړو زه دلته کې خو موږ دی نه تپوس موږ مطالبه کړې وه متفقه طور پر موږ اپوزیشن والا چې تاسو جوائنټ څه ورته وایي دا جوډیشنل انکوایري وکړي خو هغې چې کوم دی اوس کم کار وکړو ډي او فاینانس باندې چې کوم دی دا کمیټې تشکیل کړې ده او هغه خو موږ اړومنونه ولې چې دا خو د خیبر بینک غوندې کیسه ده تاسو به چې کوم دی خپلو کې به ممبران صاحبان او خپل منظور نظر چې کوم خلک دي هغه به د کمیټې ته کښېنوي هغه خو به چې کوم دی غل خو به واضحه نه شي تاسو چې کوم دی خپل په خلکو باندې که تاسو دا کار کوئ نو دا تاسو ډېر غلطه کوئ تاسو خپل کسان بچ کولو دپاره داسې وایي انکوایري مکمل نه کا او ملزمان چې کوم ملوث دي کې کسان کرپشن کې اي منظریان ترانه سو بیا به تاسو اقدام کوئ اخري سوال بعد یاره دی له خو زه چې کوم دی دا یو ډیډلاین ورکوم که را روان نن د هفتې ورځ ده 2 تاریخ دی را روان هفتې پورې که دی چې ته دا رپورټ منظرې عام نه که نو مونږ خو به چې کوم دی د شوبرې چوک ته به وروځو بیا به مونږ نور ځان سره ډسټریکټ پوره یو ځای کوو ولې چې زه د ویلیج کونسل ممبر نه یم نه د نیبرهوډ نه یم زه شکر الحمدلله 55% ځوانان شاه زلمي چې کوم دی زه یوت ریپرزینټ یم نو زه به پوره ډسټریکټ نو ښار نه خلک روباسم که هغه د پابو دی که هغه د مانګړ دی که هغه د خیشکو دی که هغه د خیرآباد نظامپور دی زه به ټولو ته وایم چې بای ستاسو حق والی شئ خپل د حق غوښتنو کې خپل کردار ادا کړئ دا به زما ډېر زیات دغه وي او نه پس بیا احتجاج به هم کوم پېښور پریس کلب ته به هم ځم هغې نه پس به بیا انشاءالله که دی هغې باندې نه کوي بیا به موږ بوک هړتال کوو او دی له به سیسټم د ضلعې انتظامیه بالکل دغه څه ورته پوره سیسټم بوله موږ ودرو پرېږدو به بیا انشاءالله نه